نن د دنیا شوق شته خو د نیکو ګټلو شوق نشته. که څوک وایي چې نیکي ملاویږي زه مړه ملاویږي به نو، او که چا ویل چې دنیا ملاویږي نو کوم ځای کې ملاویږي. ابو هريره رضی الله عنه چې یو ځل بازار ته لاړو او خلکو ته وی راشه خلکه د نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي. د خلکو سوچ دا چې میراث خلک مال ته وي کنه ځمکه پیسې او داسې دي. نو خلک راغه چې ګوري جماعت کې څوک ناست دي ذکر کې، څوک تلاوت کې، څوک تعلیمي حلقه لګېدلې ده لکه څنګه تبلیغ والا چې لګي. خلک را روان شو لاره کې ابو هريره رضی الله عنه ورغوي څنګه چل دی؟ ویره تا ویل چې میراث تقسیمیږي. وی مونږ خو څه ونه کتل. هغوی ورته فرمایل چې د نبي علیه السلام میراث دنیا نه وه، دینار او درهم خو نو. د نبي علیه السلام میراث همدغه چې تاسو کوو. که کله مونږ د نیکو شوق پیدا شو د ګټې، ځوانانو کې، بوډاګانو کې، نارینو کې، زنانو کې، مالدارو کې، غریبانانو کې، نو بیا به زموږ ستاسو ژوند چې دی دا به د جنت والا ژوند دی. ما ته هم خیال نه کنه حدیث کې راځي کنه یو ځل چې دی یو زنانه د زنانو یو نه چې یو زنانه راغه او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې زه زنانه را لېږلې یم. زنانه د هغې ترجمان یم. څه له راغلې وه؟ نه د خاوند شکایت کولو، نه د روټۍ شکایت کولو، نه د کپړې شکایت کولو، نه د کور شکایت چې کور مې نشته، کورونه هم نشته، خوراک نه میلاویږي، کپړه نه میلاویږي. ما ته هم خیال دی جي اکثر دا ځوانان چې دي دیوال ته ډېر زور کوي. دا ملا دي ډېر مشران تراو کې هم نیغ ولاړي ماشاءالله او عام دغه کې دا ځوانان چې دي بس دي ټیک ګوري نو ټول ډسپوزیبل دي. شیخ ادریس صاحب خبره وي او خوا به خلکو چرګ چې خوړو نو چرګو چا نه شوني وي په 3 کورونو 4 کورونو کې به ټوپونه ول دغسې وکړه نو چا به چې وخوړو هغه سړی به هم بیا چا نه شوني وي. او یو ځای چرګان دي چې 50 پکې ور واچه رپ نه وهي رپ خوځېږي د ځای نه رښتیا وایي نو چې څوک یو هغه هم بیا د ځای نه خوځېږي. کوشش به دا کوي چې ملا چرته ولګوي کوشش. نو دا زنانه دې له نه ورغلې چیرې دنیا نشته، د خاوند نه مې دا شکایت دی، د کپړو شکایت دی، د کور شکایت دی. شکایت څه دی؟ فکر. ګوره د نیکو فکر دی ته وایي. ښه صحابو دور کې زنانو سره هم د نیکۍ فکر، نوجوانانو سره هم، بوډاګانو سره هم، مالدارو غریبانانو سره هم. ویل وسلم دا زموږ خاوندان دي مونږ ګوره د دې بچي پالو، د دې خوراک څښاک او د دې هر څه کوو، خدمت مونږ کوو. خو دې بیا مونږ نه په نیکۍ کې مخکې دي. بیا هم څه دي په نیکۍ کې مونږ نه، ځکه چې دې جمعې مونځ ته ځي، جهاد ته ځي، حج د پاسه حج کوي، دا کوي دا کوي دا. مقصد د دې دا چې یاره دې خو د نیکۍ کې مونږ نه مونږ د کورونو کار کوو ولا نو چې دې دا څه کوي چې آیا مونږ ورسره پکې شریک یو که نه یو. دې ته ویلی شي د آخرت سوچ او فکر. دې ته ویلی شي د نیکو هغه رغبت، طلب، احساس او فکر. زنانو سره دغه رنګې غریبانانو سره، مالداره. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې غریبانان به مخکې جنت ته ځي. څه ذکر یې وښودو غریبانانو ته چې تاسو ذکر یې ورته چې دا ذکر کوئ. مالدارو ته پته ولګېده نو هغې هغه ذکر شروع کړو. چېرې دا غریبانانو مونږ مالداره خو چې مړه بس زه څه کوم پوه شئ زما ذکر ته څه ضرورت دی؟ وایو که نه وایو؟ رښتیا وایي. تاسو به ډېر مالدار وګورئ تراویح نه کوي مالداره څه چې غریبانان یې نه کوي. غریبانان بلکل موږ خبره مالداره خو که زه جهنم ته لاړ شي دنیا کې خو یې مزې کړي دي نو غریب ستا په سر باندې دنیا دې خسرت دنیا ولا آخرت. غریبانان او مالدار ټولو سره یو فکر و. غریبانان بیا راغوي اصل یې مالدار هم هغه ذکر شروع کړو. بس دا الله ورکړه ده، څه ده؟ دا الله ورکړه ده.
ماشومانو کې دغه شوق او دغه احساس کنن مونږ او تاسو کې را پیدا شو، نه په ځوانانو کې شته، نه په مشرانو کې شته، نه په نارینو کې شته، نه په زنانو کې شته. ګین تاسو خپله ګورئ، تاسو دلته خو بازار دی که نه، څومره خلک تراویح کوي، څومره خلک تلاوت کوي، څومره خلک ذکر کوي. څنګه چې مولوي صاحب وویل چې یو نفل په فرضو باندې او فرض او یو باندې. اوس دغه ګټه که د دې ګټې قدر زما ستو زړه کې پیدا شو، نو لکه څنګه زه خپل بچی لکونو روپۍ ورکوم او لندن ته یې لیږم، لیږو که نه لیږو؟ شپ کې یې لیږي، پکې مرګ هم راځي، ژونده ښه ګوریم چې څونه خلک مړه شو، په ایران ځي، په ترکي باندې ځي، دغسې په لیبیا باندې ځي، څونه خلک مونږ ګورو که نه ګورو؟ نوجوانان هم ګوري چې څونه نوجوانان مړه شو، خو بیا هم دا زړه چې دی زړه کې د دنیا داسې ننوتې ده چې دی بیخي بېقراره کړي، لکه سړي په غاښ باندې درد شي. د غاښ درد هم کتلی یې که نه؟ خوب ورځي بیروله نه ورځي، یا د ګردې درد. دغه شان د دنیا دپاره چې څنګه مونږ بېقراره یو، الله ګواه دی، دغه شان به مونږ و تاسو بیا د نیکو دپاره بېقراره یو. قسم په خدای که تهجد کې چې دی زمونږ نه تاسو نه قضا شوی وي، قسم په خدای که ما ته نه تلاوت قضا شوی وي، قسم په خدای که ما ته نه چې دی تراویح قضا شوی وي. چونکې دې زړه کې چې دی یا دې زړه کې یو سوری دی، وی کله چې دغه سوري کې د دنیا محبت نه روزي، نو هغه بیا قارون ته نه جوړېږي. څه دې جوړېږي؟ قارون ته جوړېږي. او کله چې په دغه د زړه په دغه سوري کې د الله محبت نه روزي، نو بیا ته صحابه جوړېږي. چې کله په دغه سوري کې د دنیا محبت نه روزي، بیا ته څه جوړېږي؟ قارون. تاسو قارون په موسی علیه السلام یې تهمت ولګولو که ویې نه لګولو؟ قرآن ذکر کړی دی که مړه ماله خو الله نه ده راکړې، دا خو زما خپل کمال دی. او کله چې دغه د زړه په سوري کې د الله محبت نه نونځي، نو بیا ترې نه چې دی څه جوړېږي؟ صحابه ترې جوړېږي. صحابو په زړه کې د الله محبت، هغه سوري کې محبت ننوت. تاسو دا ځوانان ګورئ که نه، څوک چې عاشقان دي، وي ځان یې وویشتو، څه یې وکړو؟ ځان یې وویشتو. ځان څوک ولي؟ ولې؟ ځکه چې هغه محبت د محبوب محبت د زړه په هغه سوري کې ننوتی دی. زړه کې صرف زړه کې نه، د زړه سوري کې د پلار خبره پې اثر کوي، د مور خبره پې اثر کوي، زه یم چې جبري السلام علیه راکوز کې دا خبره پې اثر نه کوي. دغه احساس چې کله مونږ تاسو کې د محترم را پیدا شي، یا نیکي کول ډېر مشکله نشته. نن چې دنیا مشکله ده، چا د دنیا مشکله رښتیا وایي، د هر ماشوم په ذهن کې دنیا ورته ښه کولو ده، زنانو ته دنیا کولو ده، نوجوانانو ته دنیا کولو ده، مشرانو ته دنیا کولو ده. هیڅ مشکل نشته، د دنیا ترغیب مه ورکوه، هیڅ چا ته د دنیا ترغیب ورنه کړي. مه زنانه ته ورکوه، مه نارینه ته ورکوه، مه ماشوم ته ورکوه، مه لوی ته ورکوه. هر سړی په دنیا باندې دومره پوه دی چې هغه ته د دنیا ترغیب ضرورت شته دی. هغه د 500 روپو لوټ پېژني چې دا د 500 لوټ چې دا د ټولو نه غټ لوټ دی. دغسې ده که نه؟ دا د 1000 روپو لوټ چې دا د 500 نه غټ دی، دا 500 والا چې د 100 نه غټ دی، د 100 والا د 500 نه غټ دی. لیکن موت او سره که نشته دی، قدر او قیمت نشته دی، موت او باندې چې کولو نه دی، هغه موت او باندې د آخرت سوچ و فکر کولو نه دی. ورنه دا خو لا 20 رکعاته تراویح دي چې 50 رکعات هم به مونږ کولې، دا خو لا یو سپاره پکې ویلي، 2 سپارې پکې ویلي، چې 10 سپارې پکې په یو ټایم وي، هم به چې دی مونږ نه ستړی کېدی. زما محترمو عزتمندو، دغه احساس که د بیانات خلک کوي که نه علما کرام، نو د دې غرض بل څه نشته دی. چېرې مونږ وایو چېرې دې مونږ باندې خپل صورت یاسین پخوي. صورت یاسین د علماو پوښت یاسین، بعضې خلک وایي که نه بس د دې مقصد دا دی چې نن امت په کم غفلت کې پروت دی،
د آخرت نه، د قبر نه، د حشر نه، پولیسرات نه قرآن چې څنګه آخرت ذکر کړی دی، قرآن څنګه معاملات ښودلي دي، قرآن څنګه آداب ښودلي دي، قرآن څنګه چې دی اخلاق ښودلي دي، قرآن څنګه د ژوند ډنګ او طریقه ښودلې ده، هغه مونږ کې شته دی. ما ته به ګورې که ما ته نه ګورې بیا زه ګورې بیان نه کوم، ما ته به ګورې ښه صحیح ده. او ځکه چې پښتو یو ټپه ده په بام باندې ولاړم ما تا ته کتل خلک زما په تماشا دا چا ته کتل نو تاسو ما ته ګورئ به تاسو ته وګورم. کله چې یو بل ته ګورو نو په خبره به پوهېږو. یعنې بیا به دا ملا خبرې هغه سمساره حرامه ده، هغه خلک ویل راشه هلکه ملا چې سمساره حرامه ده. محترم عزتمندو بنیادی خبره دا ده بس چې کله زما تو کې احساس پیدا شو د دې خبرې چې زه دې دنیا ته راغلی یم څه له راغلی یم، زما د ژوند مقصد څه دی، زما د زندګۍ مقصد څه دی، نو بیا به ما تو چې دی هېڅ مشکل بیا نشته دی. کله چې زما تو سره احساس پیدا شو چې دا د روجې میاشت ده، دا څه ده، د دې مقصد څه دی، د دې مطلب څه دی، د دې غرض څه دی، نو بیا په روژه کې چېرې چاته مه وایه چې ګناه مه کوه، بیا په روژه کې چاته مه وایه چې ته مونځ کوه، بیا په روژه کې چاته مه وایه چې ته تراویح کوه، تلاوت کوه، نه نه، هغه به اټومیټکلی چې دی خپله به دی په دې خبره باندې مجبوره کېږي چې دی به تراول خپله راځي، دی به چې دی تلاوت قرآن شریف په ده به ورته ترغیب نه ورکې، د مونځ ترغیب به ده ته نه ورکې، تهجد ترغیب به ده ته نه ورکې، د الله په لار کې د وتو ترغیب به بیا ده ته نه ورکې، دی به خپله د ده دا دماغ د ده دا زړه به دی په دې خبره باندې مجبوره کوي چې دا میاشت چې دا صرف او صرف د عبادت میاشت ده، دا د ګټې میاشت ده، د الله سره تعلق میاشت ده. دی به په دې میاشت کې هغه څه ګوري چې په کوم څیز باندې د ده تعلق الله سره جوړېږي، ده ته بیا ترغیب ضرورت نشته دی. دی به خپله دی د شپې چې سملي په دې سوچ باندې به سملي چې کوم یو عمل داسې دی چې زه لږ الله ته نوره ورنږدې شم، کوم یو عمل داسې دی چې قیامت کې نبي اسلام زما شفاعت وکړي، کوم یو عمل داسې دی چې قبر زما دپاره فراخه شي، رڼا والا شي، کوم یو عمل داسې دی چې قیامت کې عملنامه په خلاص ملو شي، کوم یو عمل داسې دی چې په پولیسرات باندې زه بجلی په پړک په شان تېر شم، کوم یو عمل داسې دی چې الله تعالی جنت الفردوس راکړي. دا به خپله ده ته لکه ته څنګه چې موبایل هغه کولو کې هغه یو څه د هغې کولو کې نو هغه تا ته ټوله ډېټه وښیي، د هغې خپل نمبر یې که نه چې هغه بټن ووایي ټوله ډېټه ښیي که نه ښیي. دغه شان محترمو عزتمندو کله چې په مسلمان باندې د رمضان میاشت راځي بس دې بټن ټک ورکړي نو د دې میاشتې ټوله ډېټه ورته وښودلی شي چې په دې میاشت کې به کم عمل کې، په دې میاشت کې به کم عمل نه کې، په دې میاشت کې به ته الله ته په کم عمل نږدې کېږي، د الله نه به څومره لرې کېږي، په دې میاشت کې چې دی د کم عمل څومره اجر دی، بس هر سړي ته به چې په دماغ کې پرته دی. د دې بیاناتو مقصد دغه دی، بس د بیاناتو مقصد دغه نه دی چې بس ثواب یې سبحان اجر او ثواب خو الله راکوي. د دې وجه نه تاسو وایي قرآن کې الله اکثر وایي تاسو سوچ وکئ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. الله د ځمکې اسمانونو او د ورځو د شپو کې چې دی په دې کې د عقل والو دپاره څه دی هغه دی چې هغه به عبرت دی. دا څوک دي عقل والا څوک دي؟ الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. من دغه دي چې دی به سوچ کې شو ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، دی به سوچ دماغ به چې دی سره په دنیا نه راکوي، اسمان ته چې دی ګوري د کتل به صرف اسمان ته د عام طور باندې نه لکه الله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. الله د دې زړونه شته خو زړونه چې دې څه دپاره دي هغه خیرانه استعمالوي. یو سړي پلار مړ کېدو که نه چا ورته لکه لاټین راواله بیا هغې مې د ضرورت دپاره ایښی دی. زړه شته خو زړه د څه دپاره الله پیدا کړی هغې دپاره نه استعمالوي.
سترګې شته کټې کټې سترګې د سنډا او سترګې چې د هغې څیز دپاره نه استعمالې کوم څیز دپاره چې الله پیدا کړي غوږونه شته دل او دماغ شته نو الله وی تفکرونه سوچ کوي د دې وجه نه یو ساعت سوچ د اویو کالو د عبادت نه بهتر دی د څو کالو نه د اویو کالو عبادت ولې ځکه چې کله سوچ نه وي د عمل اثر نه وي دا خبره لږ ذهن کې کېنوئ کله چې سوچ نه وي فکر نه وي د عمل اثر نه وي یعنی تاسو ګورئ تسبیح والے سبحان الله سبحان الله سبحان الله وایي ستړي به نه شي ستړي کېږي سړی کېږي ځکه چې سوچ نشته بس یو روټین دی عادت دی لیکن ته چې کله سبحان الله د الله دغه کې چې الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله لزل چې وی کنه ستومانه کېږي به لزل چې وی ستومانه کېږي ځکه دلته کې سوچ راو هغه فکر ستا پیدا شو کله چې په عمل کې فکر دی وجه نه بغیر نیت روزه نه صحیح کېږي که چا روزه بغیر نیت وساتله پوه شئ د ده روزه کېږي نه کېږي یو سړی چې بیت الله نه طواف کوي د ده نیت نشته د ده طواف نه کېږي یو سړی جومات ته راغی ملا امام پسې ودرېدو پته ورته نشته چې کوم مونځ دی ودرېدو به زه به ده سره ودرېږم د ده مونځ نه کېږي ځکه چې ده سره د دې عمل نه وړاندې دله یو فکر پکار و یو سوچ پکار و زما په دې خبره باندې پوهېږې چې که نه پوهېږې هسې نه چې آخر کې بیا خبره د فکر ده جي نن هر څه شته خو فکر نشته دی بس الله ګواه دی چې نن که د لږ شان فکر لږ شان یعنی سلمه حصه فکر مسلمان سره د دین په باره کې او د آخرت په باره کې پیدا شو نو دا کم مشکلات او کم حالات او کم مسائل چې دي دا مسالې به ټولې ختمې شي قرآن کې همدغه څه وایي تفکرونه سوچ وکړئ فکر وکړئ خپل ځان ته وګورئ پوه شئ آخرت ته وګورئ نبي اسلام اکثر سوچ او فکر کوي محترم عزتمندو کله دغه سوچ چې پیدا شي بیا په روژه کې تراویح کول بیا مشکل کار نه دی ښه ځکه په تراویح کې به ټول څونه وخت لګي نیمه ګنټه دې ولګي 40 منټ 45 منټ ولګي دغه 45 منټ خو ما ته په موبایل چې تېرو راته پته هم نه لګي ټوله شپه پې تېرو که نه تېرو پته لګي تاسو به په دې سړک باندې ګورئ څومره خلک ناست دي په دوکانونو باندې څومره خلک به ناست دي پته لګي نه لګي دغه شان عزتمندو کله چې دا سوچ را پیدا شو بیا تراویح به اسانې وي بیا به دا نه وي چې دا هغه دی دا په سینجیا کې مولوي صاحب دی او دا چې دی په پټرولو کې دی او دا په موټروی دی وایي که نه سم په موټروی روان دی زه چې هغه ملا پسې لمونځ وکړو تراویح او دا بل خو سینجیا کې دی دا سوچ بني بیا به د هغه چا پسې ودرېږي چې هغه قرآن وایي ښه په ارام په مزه هغه چې تراویح کې ښه په ارام او په مزه هغه چې رکوع سجده کې ښه په ارام او په مزه دی به هغه چا پسې بیا ودرېږي ځکه دی به دې نه خوند اخلي چې دی رکوع ته لاړ شي د ده تصور به د الله سره د ملاقات وي چې زه الله ته ولاړ یم خپل رب ته ولاړ یم د رب هغه د ملاقات هغه ذایقه مزه او خوند به د ده زړه کې وي دی به په دې رکوع په اوږدوالي باندې نه پوهېږي دی چې کله سجدې ته ځي نو د تصور به دی چې زه دې سجده کې د الله په قدمونو کې ما خپل سر کېښود علما فرمایي که نه سجده داسې لکه چې الله په قدمونو کې خپل سر ایښودل دي نو دی به چې دی کله چې د محبوب په قدمونو کې چا سر پروت وي هغه په دې باندې ستړی کېږي بیا نه ستړی کېږي د یو صحابو باره کې راځي که نه چې په یو رکوع کې ټوله شپه په یو رکوع کې تېره کړه په یو سجده کې به ټوله شپه تېره کړه یو صحابي دی عمر ابن عاص رضی الله عنه نوې نوې وعدې کړې ستړي خو نه یې عظیم رمضان دی نو څوک وکړي ټول خلک دغه نه وي تاسو دننه ناست یاست بهر ناست عمر ابن عاص رضی الله عنه چې دی واده وکړو
پته ده چې واده سړی وکړي پوه شئ نو بیا مولا ته چې د ماسخوتن مونځ چې دی په 8 بجې مه کو په 9 بجې وکړه دی وکړه چلتی وي که نه سړي د هغې یو تمنا وي یو ده چې کله واده وکړو دی خپلې کمرې ته لاړو ناوې ښځه ورته ناسته ده ګوره دې ته ویلی شي هغه د الله سره د محبت هغه انتها د محبت انتها کله چې دې لا لاړو نو ښځې ته وي زه به یې 2 رکعته مونځ وکړم څه به وکړم مونږ ورته مونځونه پرېږدو ما ته ویل چې مولوي صاحب دا مونځ دې لږ د وخته وکړه سهار مونځ خو بیا مونږ نه پاتې وي ناوې ته او زلمي ته خو سهار مونځ بیخي معاف ناوې ته خو ځکه معاف وي چې دونه میک اپ یې وله کړی وي په بیوټي پارلر کې چې 10 زره 20 زره یې پې لګولي نو چوس هغه یو سړی روان و ښځه ورسره شاته روانه وه نو دې کې باران شو نو چې ویې کته نو ده ورته ویل خوریا زما ښځه خو یې لیدلې نه ده نو چې څه وبس خو دی ورته زه مونځ کوم ودرېدو الله اکبر د هغې الله اکبر هم زړه بیا سړي له دا وکړو بس څنګه الله اکبر لاړه دنیا بله شوه بلې دنیا ته لاړه ټوله شپې چې دی په 2 رکعاتو کې تېره کا دې کې د سهار اذان وشو ښځه همداسې ناسته ده په 2مه شپه بیا داسې په 3مه شپه باندې بیا داسې وشو